د ټولو نه اول خو راته ده ووایي چې بېګا د ایسیچو بهرمن یو ویډیو کلیپ راغلی دی، هغه د دې واقعې نه انکار کوي. هغه قسم خوري په قرآن باندې لاس ږدي او په کعبه باندې قسم خوري چې یاره ما ډز نه دی کړی، زما د ټوپک نه ډز نه دی شوی، دا په ما باندې الزام دی. څنګه به دې ته جواب ورکوئ؟ اکبر صاحب یو سوال درنه اخري بل کومه، چونکې د یو ایسیچو کیس دی او د بدقسمتۍ نه ټول پولیسو ته کنځلې کیږي. اجمیر شاه یو شهید دی، د دې وطن لپاره په نوښار کې شهید شوی دی په خودکش دماکه کې. په هغې کې 13 ورځو کې چې ډي پي یو افس مخې ته کم احتجاج شوی دی، یو سړي د اجمیر شاه لپاره ډېر نازیبه الفاظ استعمال کړي دي، د مردار ټکی ورته ویلی دی. دې ته څنګه ګورئ چې لکه د وطن شهیدان دي، د کم هغه پولیسواله دي چې هغوی د دې مسلې سره څه کار نشته، هغوی ته کنځل کول یا شهیدانو ته کنځل کول، د مردار الفاظ ورته استعمالول، دې ته څنګه ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او دا وخت موجود یم په چارصدق کې د مې اسم شهید ایډوکیټ په د حجرې مخې ته. ما سره د کاکا خیل سادات کونسل چیرمن نعیم اکبر صاحب ولاړ ډېر دی نه معلومات ترلاسه کوو. نعیم اکبر صاحب ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم. د ټولو نه اول خو راته ده ووایي چې بېګا د ایسیچو بهرمن یو ویډیو کلیپ راغلی دی، هغه د دې واقعې نه انکار کوي. هغه قسم خوري په قرآن باندې لاس ږدي او په کعبه باندې قسم خوري چې یاره ما ډز نه دی کړی، زما د ټوپک نه ډز نه دی شوی، دا په ما باندې الزام دی. څنګه به دې ته جواب ورکوئ؟ زه جی سمپل یو خبره کوم. یو خو که فیصلې په قرآنونو کېږي نو زما په خیال د عدالتونه او د جرګې نظامونه دا به ختم کړو. هر یو سړی د قرآن رایلي او په هغې د لاس ږدي نو هغه به مافي د جیلونه جي زموږ د ډېرو بېګناو نه ډک دي. بیا خو به جیلونو کې هم ورشي، هر یو جیلر به قرآن خوري چې ما دا کار نه دی کړی، نو آیا دوی به ماف کړي شي؟ سیکنډ جي زه دا خبره کوم که چېرې دوی نه کړې نو دوی منډه ولې والې ده؟ زه خو سمپل یو ته دې ایسیچو صاحب ولې منډه واله، د موکې نه خپل ګاډي ولې په دې ځای پرېښي دي؟ آیا زه د دې نه صرف یو تپوس کوم ټول په پولیس ډپارټمنټ نه چې کوم دغه موقع باندې موجود وو چې دلته دهشتګرد وو چې بختربند ګاډي راتلو، زه سمپل یې وایم جي 780 خو به شوی وه که 780 په کوم قانون شوی دی دا به ولې ستاسو خوښوي؟ نو مونږ دې ریان کړي یو جي چې د حکومت د پولیس مثال د مور دی. نو مونږ د دې نه د مور حق نه غواړو چې پولیس ډپارټمنټ د مونږ د خپلې سکه مور حق راکړي. مونږ ته د مهرانې مور حق غواړو چې د مهرانې مور حق خوراک یې که نه. دا داسې خو مو په ډاګه مه پرېږدی که نه چې نه ایک کې او نه په چار کې. نو مونږ ډېر افسوس کوو په دې ټولو. که بیا هم دی بیا دا قرآنونه خوري یا د خپل ځان په ځای هغه میډیا والا راولي او یو باچا صاحب او بل باچا صاحب، نو دا شرمول دي. انسان نه غلطي کېږي، دا نه چې د انسان نه غلطي، دا هم انسان دی، بني آدم دی، غلطي ته شوې ده، په خپلې غلطۍ دی پښیمانه شي. دا غیر د رب العالمین نم دی مافي وغواړي او دلته د قوم ته د دې لرې سلنډر شي. یې انسان نه غلطۍ کېږي، مونږ خو به یو سړی دی کې نه راټینګو. ګوره غټ شی دا دی تاسو یو کار وکړو او د هغې نه منکر یې، تاسو په دا پولیس د دې د قرآن هغه سټیټمنټ وګورئ ویډیو، په هغې تاسو کمنټس وګورئ، هغه ناروا کمنټس پې عوام د خو عوام دې فیصله وکړي که نه. ټیک شو، بس هغه کمنټ یې راغونډه کړئ، ویې ګورئ کوم لیوروی چې په دې ویډیو دې خلکو دا کمنټونه کړي، یا بسم الله جي په هغې فیصله وکړي. او که نه مثلا بیا مو دا چې کوم سیسټم یې روان کړی نو زه وایم مونږ به ترې پایارون بیا واپس والو. دا پیریانو زمونږ دا بچی وژلی دی یا پې هارډ اټیک راغلی دی، دا ګولۍ به هم بیا مونږ دروغ وایو، دا میډیکل به هم دروغ وایي. بس مونږ به خلې دې ګرځي دي سمپل خو مونږ دا وایو. مونږ د قانون نه انصاف غواړو جي او مونږ له څو ځله قانون انصاف راکړی دی، دی منو، هره پیره راکړی دی، چرې خفه نه یو پرېښې، په هر کیس کې راکړی دی. او انشاءالله الرحمن که د ډي جي صاحب دی، که ډي پي او صاحب دی، که ډي سپي صاحب دی، ټولو سره چا سره پرسنل هم خبرې شوي دي، چا سره د چا پترو شوي دي، ټولو راله ویلي دي چې دا زمونږ بچی و، انصاف به در سره کېږي. او د هغې ثبوت دا دی چې دقه بهرامن په خپل بیان کې ووایي چې ډي پي او هم زما خلاف او ډي سپي هم زما خلاف و. دا د دې پولیس ډپارټمنټو ډایرکټ ثبوت دی چې انشاءالله عوامو سره به ولاړي، دی به باچاګانو سره به انشاءالله ولاړي. او باقي چې څه دی کوم فیصلې وکړې، قرارداد منظور شو، مونږ هغې سره یو. او سپیشلي لاس کې ستاسو لپاره وایم، ستاسو میډیا والا دی، الله ډېر زیات قدر وکړي. دا نن چې څومره مخلوق دا زرګونو تعداد باندې ستاسو میډیا جي، که ستاسو میډیا نه وه دا سیزونه نه کېدو، نو ستاسو د ټولو میډیا والا، زه یو نوم نه لم، نور به پکې رانه خفه شي، ستاسو ډېر زیات مشکور. یو سوال درنه اخري بل کومه، چونکې د یو ایسیچو کیس دی او د بدقسمتۍ نه
ټول پولیسو ته کنځلې کیږي. اجمیر شاه یو شهید دی د دې وطن لپاره په نوخار کې شهید شوی دی په خودکش دماکه کې. بالکل. په هغې کې 13 ورځو کې چې ډي پي یو افس مخې ته کم احتجاج شوی دی یو سړي د اجمیر شاه لپاره ډېر نازیبه الفاظ استعمال کړي دي د مردار ټکی ورته ویلی دی. دې ته څنګه ګورئ چې لکه د وطن شهیدان دي د کم هغه پولیسواله دي چې هغوی د دې مسلې سره څه کار نشته هغوی ته کنځل کول یا شهیدانو ته کنځل کول د مردار الفاظ ورته استعمالول دې ته څنګه ګورئ؟ ها جی دا ډېر ښکلی سوال وکړو. مننه. ما خو الرډي په هلته حال کې چې خپل کوم سپیچ و نو هغې کې د دې حواله ورکړه چې حدیث مبارک ته د هغې مفهوم دا دی چې مړو پسې خبرې مه کوئ د دې معامله الله سبحانه وتعالی سره وي تاسو انسانانو سره یې نه وي نو موږ سپک نه یو جي که زمونږ یو وکیل صاحب دا خبرې کړي نو په جذباتو کې کړي هغه بیان ما کتلی دی خو خبره چې کوم ده غلطه راځي د هغه په ځای زه ستاسو د ټولو نه معافي غواړم زه زه کوم زموږ مشران یو د دې کوم ګوره غلطې له به غلطه اعتراف وکړه ټیک ده غلطې له به غلطه وایو په خپل غلط دا دی چې دا ایس ایچ او ستاسو ولاړ دی جي دا غلطي هم دا ده چې ومې چوري او سینازوري ومې کار کړی هم وایي چې نه کم زمونږ نه غلطۍ کېږي انسانان یو مونږ نه به هم غلطۍ کېږي د هغې چې کم ځای غلطي ځي هغې به مونږ معافي غواړو هغه زمونږ د قوم شهید دی اجمیر شاه چې کوم و او بل هغه دې سره څه تعلق نشته نه د اجمیر شاه دا چل کړی دی چې اجمیر شاه کله شهید شوی 2011 او 2011 آی تھنک جی زما فیسبوک چیک کې د هغه خلاف مکمل ما ټول سیستم چلولی و چې هغه ټایم کې په فیسبوک ډېر کم خلک پوهېدو سوشل میډیا نیټ موبایل ډېرې کمې وي هغه ټایم نه زه خلاف وم دی چې ولې د سره ظلم وشو دا خو د پولیس ډپارټمنټ دی دا خو دا ټول نو هغه ما کړي هغه چیک کېږي په ریکارډ پراته دي زما هغه یو آی ډي ده کم ځای چې ظلم کېږي دا نن د کاکا خیل بچی دی که د کاکا خیل نه علاوه د بل کوم بچي مې کلک به ورسره ولاړ یو ظلمونه چې بالکل نه برداشت کوو په پولیس ډپارټمنټ کې ښه خلک هم شته مشکور یو زما ډېر تعلقدار ټول تعلق زما دا دی. صحیح ده نیم اکبر صاحب اخر کوم ډېره ښکلې خبره وکړه چې دا خپل ایجنډا او خپل چې ستاسو کوم سټرګل دی دا به د کاکا خیل له خاندان نه وباسو هر ځای کې چې ظلم کېږي د هغې خلاف به ودرېږو خوشحاله اوسئ انشاءالله زنده مهرباني جي مهرباني